سوال درته کو خپل ځواني مه خرابوئ ګیري مه خروئ سوال درته کومه دا ګیري مه خروئ د الله د نبي صلی الله علیه وسلم دا سنت نالۍ ته مه غورځوئ د سخاوو کې چې یو څادر یې خور کړی یو ګوټ ته پراته دا زما او ستا د دې مسلمانانو ورونو د ګیرو ویښته وي او دا پراته دا کوم ځای کې غورځېږي سوال درته کو منت درته کو زاري درته کو دا ګیري مه خروئ دا ګیري پرېږدئ زه تاسو نه دا یو تپوس کوم او ماله جواب راکړئ که نه یې راکوئ خیر دی بل وخت ځان له راکړه ته دا غواړې چې ته د الله رب العالمین سره مخامخ شو په دې مخ د ګیره نه غواړې ده د رسول الله علیه الصلاة والسلام سره ته میلاو شي قیامت کې هغه حوض کوثر باندې ولاړي او هغه مؤمنانو له اوبه ورکړي ته خو مؤمن یې که نه دا نه چې په ګیره خرولو باندې ته کافر یې نه مسلمان مؤمنی خدا گناه در نکیږي ته دا غواړې ته حوض کوثر باندې نبی علیه السلام ولاړي او ته د هغې سره په داسې حالت کې میلاو چې ستا په مخ باندې ګیره نه زه خو تا باندې خفه کېږم والله العظیم زما نه دا ورونه خفه نه شي ګورې زما ورونه یې ښه او زه در باندې خفه کېږم په ځان هم خفه کېږم ځان دپاره والله العظیم جنت غواړم ستاسو دپاره هم غواړم والله بل مې مقصد نشته دی منګه وایو چې جنت کې الله یو ځای کې دا ګیري مه خروئ سوال راله ومنئ منت راله ومنئ ګیري مه خروئ د 1,000,000 زیاتو کم پیغمبرانو خلاف دی د صحابو خلاف دی زمونږ د ائمه کرامو خلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله خلاف کول دي دا وهل او دا خرول او دا ګلکارۍ کول دا پکې مه کوئ انشاءالله ګیري به پرېږدو که نه به پرېږدو پریدو به انشاءالله د شیطان لارې به انشاءالله پریدو د رب العالمین لاره به اختیارو انشاءالله مؤمنان به د ځان نه جوړو انشاءالله مؤمنان یو د الله نه کلک او مضبوط ایمان غواړو نشو نه به ځان ساتو خپله ځواني په خپله ښایسته کوي قرآن باندې ښایسته کېږي راځئ دلته جومات ته راځئ انشاءالله زما ورونه زه به تاسو ته قرآن شروع کړم زما نه په ژوند کې فایده واخلئ په دې خوشحالیږو په دې مه شرمېږئ چې زه اوس غټ شوی یم زلمی شوی یم ګیره مې راغلې ده او زه ګیره خرومه زه څنګه مولا ته او قاري ته کیم نه زما ورور انشاءالله قرآن کې داسې یو کشش دی داسې یو مزه پکې ده چې دا د انسان نه صحیح انسان جوړوي کافران هم انسانان دي ګورې خو موږ به د هغې په شان ته نه یو ګورې موږ سره د ایمان سرمایه ده موږ له الله ایمان راکړی دی موږ خپل الله منو خپل رسول منو قرآن منو حدیث منو قیامت منو ملائک منو کتابونه د الله منو نو د شیطان لارې پرېږدو انشاءالله ورونو ښه او موږ به د الله صحیح بندګان جوړېږو الله رب العالمین دې موږ او تاسو د الله په اطاعت کې استعمال کړي